علامت بلا ضرورت والله دوام ذاتی ہیں کله مقید کېږي مطلقه عامه خدا ده چې حکم پکې شوی په نسبت باندې بالفعل یعنی نسبت محمول موضوع ته بالفعل څه معنا یعنی په یو د ازمنه او ثلاثه کې د فعلیت توزی د فعلیت ته اطلاق وای اطلاق معنی فعلیت دا مطلقه عامه ده لکه توای کل انسان موجود بالفعل یا بالاطلاق کلام انسان موجود ده بالفعل یعنی دا نسبت ته وجود انسان ته فعلیت ته وتلای ده په یو د ازمنه او کې وتلای ده یا اوس یا بیا یا مخکې کټولو کې وی دي او په یو زمانہ کې خامخا وتلای ده کټولو کې وی بیا یې کې وتلای ده فعلیت ته وتلای ده دا مطلقه عامه ده دې سره قید لګي د لا ضرورت ذاتی لا ضرورت ذاتی څه معنا یعنی دا معنا چې ذات په اعتبار نه ده ضروري یعنی دا نسبت په قضیه کې خو فعلیت ته وتلای ده خدا نه ده ضروري څو پر چې ذات ته موضوع موجودي نو نقیزی ممکن شه ضروري نشه دا ته وایي وجودي الله ضروریه لکه ته دا څه وایي چې کل انسان موجود کیا وایي کل کاتب متارک کل ثابت بالفعل لا ضرورتا ان دا ضروری نه ده دا خو ټیک ته چار کاتب متارک تا بالفعل لا ضرورتا دا ضروری نه ده چې پر چې ذات ته موضوع موجودي چې ذات ته کاتبی به بدای حرکت یا سبب کې دا نه ده ضروری نه دا ممکن څنګه چې مقابل نشه ضروری دا مقابل نسبت نشه ضروری سلب ضرورت مقابل نه راځي خدا ممکن ځکه سلب ضرورت جانب مقابل نه دې ته امکان وای امکان عام لا ضرورت دا معنا څه چې لا شای من الکاتب بمتارک لصابه بالامکان العام کل کاتب متارک لصابه بالفعل دا ټیک ته کاتب متارک ته بالفعل په یو د ازمنه کې صحیح ده ولا ضرورتن دا ضروری نه ده چې پر ذات ته موضوع موجودي نه امکان شه الا شای من الکاتب بمتارک لصابه بالامکان العام دا سلب کتابت سلب حرکت ته ساوي دا ممکن په امکان عام ځکه چې مقابل نشه ضروری ده چې مقابل نشه ضروری دا ممکن چې په امکان عام سره سلب ضرورت جانب مقابل نه راځي دا رنګ کله کله مطلقه مې سره قید لګي لا دوام ذاتی دا خو مطلقه ما نسبت خو فعلیت ته وته ده لا دوام ذاتی ور سره ولګي لا دوام ذاتی څه معنا دا مخکنه نسبت نه ده همیشه چې پر چې ذات ته موضوع موجودي دا همیشه نه ده نو دا اصل کې دو مطلقه همیشه یو مطلقه عامه ده دا مثال کل کاتب متارک کل ثابت بالفعل دا مطلقه عامه ده دا نسبت حرکت کاتب ته دا فعلیت ته وتلای لا دائما خدا همیشه نه ده دا مخکې نسبت همیشه نه ده چې پر چې ذات ته موضوع موجودي چې دا مخکې نه همیشه چې پر چې ذات ته موضوع موجودي ونکیز به فعلیت ته وتلای چې نکیز فعلیت ته وته نو دا مطلقه عامه شو دا دو مطلق عامونه مرکب ده کل انسان کاتب بالفعل کل کاتب متارک کل ثابت بالفعل لا دائما دا همیشه نه ده چې پر ذات ته موضوع موجودي چې نه همیشه چې پر ذات ته موضوع موجودي فصل فعلیت ته وته کړه ولی ایجاب نه همیشه چې ایجاب همیشه نه فصل فعلیت ته وته ایلا شای من الکاتب بمتارک لصابه بالفعل نو لا دوام ذاتی کی مطلقه میں ته اشاره شو چې مخ کې نسبت نه ده همیشه چې پر ذات ته موضوع موجودي چې مخ کې نه همیشه چې پر ذات ته موضوع موجودي خو نکیز به فعلیت ته وتلای چې نکیز فعلیت ته وته سلب بس مطلقه عامه ده نو اصل مطلقه عامه کل کاتب متارک لصابه بالفعل لا دائما
الا شامل الكاتب بمتارک الاصحاب بالفعل دوړ فعلیت ته وتلی دي ثبوت فعلیت ته وتلی ده سلبي فعلیت ته وتلی ده په یو ځای ازمنو کې خلاصه فتسمى الوجوديه اللازوريه دې ته وجوديه لازوريه وایي وجوديه ولې ورته وایي ځکه وجود خو فعلیت ته وایي ادا نسبت خو چونکې فعلیت ته وتلی ده مطلقه عامه ده ادا فعلیت ته وتلی ده نو فعلیت ته چې وته خو وجود څه کنه لازوريه ولې ورته وایي ځکه قید لا ضرورت ته ورسره دومره ته وجوديه لازمه وایي وجوديه ولې ورته وایي ځکه چې نسبت فعلیت ته وتلی ده چې فعلیت ته وځي خو وجوديه شو لا دائمه ده قید لا دوام لګیږي اوس وایي ویل مطلقه الاسکندریه دا وجوديه لا دائمه چې ده دا مطلقه ما اسکندریه ده اسکندر دا اسکندریه ورته وایي هغه څنګه دا مطلقه ما اسکندریه ده دا وجوديه لا دائمه ده مرکباتونه ده او مطلقه ما اسکندریه دا خو بسایتونه ده څنګه دا څه وایي چې وجوديه لا دائمه ده مطلقه ما ده اسکندر صاحب په خاطه وجوديه لا دائمه خو مرکباتونه و دغه مطلقه ما خو چې قید لا دوام لګا نو لا دوام کې مطلقه ما و وجوديه مطلقه ما خو دوه مطلقه مې وي اوله مطلقه ما وجوديه ده یعنی نسبت فعلیت ته وتلی ده کل کاتب متعارف الاصحاب بالفعل دوم لا دائما ده یعنی دا مخکنه نسبت نه ده همیشه چو پر ذات موضوع موجود بالفعل چو پر ذات موجود موضوعی چې ما مخکنه نسبت نه همیشه ونه کس فعلیت ته وته یعنی کس فعلیت ته وته خدا مطلقه ما شو دا مرکب شو ا مطلقه د اسکندر دا مطلقه عامه بسيطه ده به څنګه وای وجوديه لا دائما ویل مطلقه الاسکندریه دا مطلقه د اسکندر صاحب ده جواب دادا چې اصل کې دا مراد ده چې اکثر مثالونه د مطلقه عامه اکثر مثالونه د مطلقه عامه په ماده د لا دوام کې دي لا دوام ماده کې اکثر مثالونه د مطلقه عامه دغه دي چې په ماده د لا دوام کې دي لکه کل کاتب متعارف الاصحاب بالفعل كل انسان ذائق بالفعل كل انسان كاتب بالفعل كل انسان ميت بالفعل اکثر مثالونه د مطلقه عامه په ماده د لا دوام کې دي او که انسان کاتب ده دائم هونه ده که انسان ذائق ته خو همیشه هونه کم انسان مایتی همیشه خونی هر وخت کې خونی نو اکثر مثالونه د مطلقه عامه اسکندر وای اسکندر په خیال کې دا و چې اکثر مثالونه د مطلقه عامه دا په ماده د لا دوام کې دي نو چې اکثر مثالونه د مطلقه عامه په ماده د لا دوام کې وو ففهمه نو فهم کړه اسکندر صاحب دغه مثالونو نه دي مثالونو نه دا فهم کړه چې دا اکثر په ماده د لا دوام کې نو ویل چې دا وجوديه لا دائمه ده وجوديه ده مطلقه عامه ده لا دائمه ده چې اکثر مثالونه په ماده د لا دوام کې دي نو دا مراد نه ده چې دا بسایتونه دا مرکباتونه دا سره یو دي دا چیرته یو کېدای خو چونکې د مثالونه د مطلقه عامه چې ولیدل اکثر ټول په ماده د لا دوام کې نو فهم الاسکندر نو اسکندر دینه فهم کلا دوام چې لا دوام ته نه فهم ک ځکه دې ته وجودي لا دائمه وګړه نو دا خو بسایتونه ویل مطلقه الاسکندریه دا مطلقه د اسکندر ده اوس اسکندر باندې کې دا څه کې اسکندریه ودا منسوب ده اسکندر ته ځکه اکثر مثالونه چې معلم اول ورکړي ورستو مطلقه ول دا ټول په ماده د لا دوام کې وو هغه مطلقه عامه مثالونه
بصایتونه وه خو ده چې اکثر مثالونه ورکړي وه ارسطو صاحب دا په ماده د لا دوام کې و ولې چې څوک دوام فهم نه کړي ځکه ده په ماده د لا دوام کې دا مثالونه ورکړي وو نو اسکندر صاحب دا فهم کړه دین اسکندر صاحب لا دوام فهم کړ ځکه اکثر مثالونه په ماده د لا دوام کې نو دین اسکندر صاحب لا دوام فهم کړ چې فهم کړ ځکه ویله چې دا وجود لا دایمه دا مطلقه آمد اسکندر ده خو اسکندر دا کوم اسکندر ده اسکندر افرودسی افردوسی دا اسکندر افردوسی چې ده د مفسر د کتب د ارسطو او دا او جالینوس من کې ډېر مناظرې تیرې شوې دي دا فردوسی صاحب کې او د به جالینوس ته راس البقل ویله ځکه دغه مناظرې وې ورسره نو هغه ته راس البغل بغل راس ورته چې ته خو بغل سر دی ده وی وجه څه وی وجه دا ده چې د سر ډېر غټ و بغل غوندې سر و ډېر وجه ده ته راس البغل ویله خاجي دا اسکندر خو افردوسو یو اسکندر ابن فلفوس تا رومي اسکندر رومي ده وی دا مصاحب د خضر علیہ السلام دا دې کې اختلاف تا دا خضر علیہ السلام ملګری چو اسکندر رومي ابن فلفوس دا رومي صاحب دې کې اختلاف تا چې دا نبیو کنو نبی دا اختلافی ده ایو اسکندر یونانی ده دین علاوه ده اسکندر یونانی هو ابن یونان ابن یافس ابن نوح علیہ السلام دا خبرې دي پکې خجي تکملتون فيها مباحث وهذه مكملة دا ما سیاتی چې کوم مسائل دي مباحث دي مکملتون دا مکمل دي لپاره د باس موجهاتو موجهات په ذکر کړ بسایت ذکر کړ ذریعہ مطلقه دائمه مشروطه وغیرہ مطلقه مې دا ټول ذکر کړ ابه مرکبات ته ذکر کړ موجه مرکبه شپږ اته بسیطه ذکر کړی وي اوس اخر کې یو باس ذکر کړي چاته وای تکمله ان دا باس مکمل ده په پازه باس موجهاتو فيه مباحث په دې کې ډېر تفصيلات دي مباحث جمع دي با مبحث مبحث مصدر میمی ده په معنی د باس سره ده باس لغت کې تفتیش سوی اصطلاح کې وای اثبات تیوري ذاتیه او د شیت په دلیل چې تا واري شي ته ثابت کې دلیل سره چې ته باس وای دلته هم د باس کې کنه ان چې وارث ثابتې په دلیل ثابتې الاول اول داد مبحث اول اشاره تعریف ضروريه المطلقه لان التي تحكم فيها او ذریعہ مطلقه تعریف مشهور وې دغه ده مشهور تعریف کم ده ان المشهورين چې ذریعہ مطلقه ذات وای چې حکم شوی په دې کې په دې خبره چې ثبوت محمول ضروری ده یا سلب محمول ضروری ده یعنی نکیز ممتنع ده په چوپ ذات ته موضوع موجودی ما دام ذات الموضوع موجوده ده چوپ ذات ته موضوع موجوده لکه ته وای کل انسان حیوان به ضروره ما دام ذات الحيوان انسان موجوده ده انسان حیوان ده خو چې ذات نه موجودی یا ته وای لا شای من الانسان بحجر بالضروره ما دام ذات الموضوع موجود ده انسان اجر نه ده چې انسان خو یې خو چې انسان وی نو لسه به حجرین اگر که سالمه پنځه د ادم د موضوع صادقيږي خو ذات ته موضوع باندې خو صادقيږي نو دا معنا چې ثبوت ضروري چې پر ذات ته موضوع موجودي سل ضروري چې پر ذات ته موضوع موجودي دا تعریف الاول اشاره تعریف ذریعہ
مشهور شوی د تعریف ته ضروري مطلقه لأن التي دا هغه ودا تحكم فيها حکم شوی په دې کې بضرورت ثبوت المحمول په دې خبره چې ثبوت محمول ضروری ده په دې قضیه کې لیل موضوع ته او سلبیانو یا ضرورت سلب د محمول د موضوع نه ما دام ذات الموضوع موجودتن تو پر چې ذات موضوع موجود دي دا ایجاب سلب دار سره لګي ایجاب ضروری سلب ضروری یعنی که ثبوت تا کا سلب د دوړ ضروری دي خو چې ذات موضوع موجود دي بځای تعریف وفي شک من وجهين او اعتراض پکې ځین ته درنه